چې کم سړی د روټۍ نه مخکې لاس انځي او وروستو ترې نه لاس انځي هر څومره قرضی الله به یې قرضه ختم کړي. بل کتابونو دام لیکلي دي چې دې کور کې به ډېر برکت وي. د دې سره ډېر خیر تړلی دی چې کله سړی د روټۍ نه مخکې لاس ووینځي او وروستو ترې نه لاس ووینځي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. داسې هر یو طریقه هر یو کار چې کوي نو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به کامیابي شته نه. ګوره موږ یو بل رسم غلط روان دی، تاسو ته به علم وي. مونږ چې کله نکاح تړو نو په اجره کې تړو، او چې غم کوو نو په څه کې کوو؟ په جومات کې کوو. غم په جومات کې کوو، نکاح په څه کې تړو؟ په اجره کې. سنت طریقه دا ده چې نکاح به په مسجد کې کوي او غم به په اجره کې کوي. ښه، نکاح عبادت دی. نکاح به په جومات کې کوي او غم به په اجره کې کوي. نو مونږ به نکاح په اجره کې کوو او غم به په جومات کې کوو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. بل مونږ نکاح کې یو بل د شریعت خلاف چې کله نکاح تړلو ټیم شي د نکاح وی یو دوه درې تنه رادنده شئ، څه چل سله دنده شو، وی نکاح تړو که نه؟ ښه ولې؟ نه وی دا بار ډېر خلک ناست دی. نو ولې؟ نه وی د دې په مخ کې به د جینۍ نوم اخیستی شي. ښه ته داسې غیرتي راغلی. د دواړو جهانو سردار فرمایي نکاح به علی الاعلان کوئ، نکاح به پټه نه تړئ. ښه، نکاح به علی الاعلان تړئ. تاسو کوړي مدرسه لیدلی چې کله فارغیږي دا طلبه نو د بعضې علماو پکې نکاح که نه، شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه ول نکاح تړي که نه، 6,000 خو طلبه ناست د هغې په مخ کې وایي پلانکی د پلانکي لور مونږ پلانکي د پلانکي زوی ته وایي که نه وایي. نو د 6,000 د 7,000 خلکو په مخ کې نوم علي که نه، دا د شریعت موافق دی. او نکاح پټه تړل دا د شریعت مخالف دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. قرآن یو آیات کې ډیر لوی معنی پرته وي. نو نکاح به علی الاعلان تړي، دا د شریعت حکم دی او دا د نبی علیہ السلام طریقه و چې نکاح به کوله وتړله. دې کې فایده شته چې کله وی نکاح علی الاعلان وتړل شي، کوله و نکاح وتړل شي، نو کو سبا دا الک دی کور ته تګ راتګ بیا تلی شي، خو دغه نکاح کړي ټبر ده.